د الله رسول فرمایي چې ماته مقرب کس هغه دی چې هغه په دې مختصره زندگی کې تقوا مختاره کړي. د ده تر مرګ 3 ورځې مخکې حضرت جبرائیل علیه السلام رالی. تاسو ګورئ له محمد رسول الله سره د خپل امت څومره غم ورسره دی. حضرت جبرائیل علیه السلام ورته رالی، ورته فرمایي چې ای د الله رسوله، الله تعالی پر تا باندې سلام وایي، او له سلام وروسته الله تعالی دا فرمایي چې ته ورسه زما له محبوبه څخه پوښتنه وکړه چې ستا حالات څنګه دي. په دې وخت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات ډیر نازک حالات دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته فرمایي چې ای جبرائیل انی اجدنی مغموما مفهوما، چې زما حالات خو ډیر د غم حالات دي، زه په ډیر فکر او سوچ کې یم. جبرائیل علیه السلام ځینې ولاړی، دویمه ورځ بیا رالی، بیا ورته وایي چې ای محمده ما ته د خپلې زندګي حالات ووایه، آیا ستا طبیعت څنګه دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا ورته فرمایي زه ډیر په سوچ او فکر کې یم. حضرت جبرائیل علیه السلام بیا ځینې ولاړی، چې کله 3مه ورځ د 3مه ورځ بیا حضرت جبرائیل رالی، بیا پوښتنه ځینې کوي چې ای محمده ستا حالات څنګه دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په جواب کې دغه ورته فرمایي. جبرائیل ورته وایي چې ای د الله محبوبه ته ما ته خپل حالات بیان که، چې کوم شی ستا په ذهن او په سوچ او په زړه کې دی په هغه باندې خو الله تعالی علم لري، لیکن د هغه بیان و ما ته وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ای جبرائیل ما ته دا حال راکه چې زما د امت چې کوم ګناهګاره کسان دي الله تعالی به له هغو سره څه معامله وکړي. د الله تعالی و حضور ته پیش شو، الله تعالی ته فرمایي چې محمد او ستا محبوب دا فرمایي چې زما د امت له ګناهګارانو سره به څه کیږي. الله تعالی و جبرائیل علیه السلام ته پیغام پرېښوی ان ربک یقرئ السلام من تاب قبل موتی بسنة تاب الله علیه، چې الله تعالی پر تا باندې سلام وایي ای محمد، او الله تعالی دا پیغام راته پرېښوی چې ستا د امت چې کوم ګناهګاران دي د هغو تر مرګ 1 کال مخکې به زه د دوی کچیرې دوی له ما څخه استغفار پر خپلو ګناهو باندې وغواړي، زه به د دوی توبه ورمعاب کم، د دوی ګناهونه به ټول ورمعاب کم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته فرمایي یا ربی السنة کبیره، ای زما ربه 1 کال خو ډېر زیات دی، چې زما د امت ګناهګاران به 1 کال مخکې له تا څخه د مغفرت سوال کوي. بیرته جبرائیل د الله تعالی و حضور ته پیش شو، الله تعالی بیا په جواب کې ورته فرمایي من تاب قبل موتی بشهر تاب الله علیه، ستا د امت ګناهګاران سي د مرګ څخه 1 میاشت مخکې له ما څخه پر خپلو ګناهو باندې بخښنه وغواړي، زه به ګناهونه ورمعاف کړم. د الله رسول بیا په جواب کې ورته فرمایي یا ربی الشهر کثیرا، ای زما ربه دا میاشت هم زیاته ده، دا وخت هم باندې ورکم که. جبرائیل بیا د الله تعالی و حضور ته پیش شو، پیغام یې پرېښوی. الله تعالی بیا په جواب کې ورته فرمایي من تاب قبل موتی بجمعه تاب الله علیه، چې ستا د امت ګناهګاران تر مرګ 1 جمعه مخکې له ما څخه د مغفرت سوال وکړي، زه به د دوی ګناهونه ورمعاف کړم. د الله تعالی حضور محمد رسول الله بیا په جواب کې ورته فرمایي چې یا ربی الجمعة کثیره، ای زما ربه دا جمعه هم ډیره ده، دا هم ډیر وخت دی. جبرائیل بیا پیغام د الله تعالی و حضور ته پرېښوی، الله تعالی ورته فرمایي من تاب قبل موتی بیوم تاب الله علیه، چې ستا د امت ګناهګاران 1 ورځ مخکې تر مرګ له ما څخه د ټولې زندګۍ د ګناهو بخښنه وغواړي، زه به ټول ګناهونه ورمعاف کړم. د الله تعالی په حضور کې چې دا پیش شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا ورته فرمایي چې الیوم کثیره. الله اکبر، څومره مشفقه نبی دی. د هغه باوجود 1 ورځ وخت
چې په یوه ورځ مخکې هم انسان د ټولې زندګۍ د ګناهو مغفرت له الله تعالی څخه وغواړي، الله تعالی یې ورمعافوي. لیکن محمد رسول الله بیا هم فرمایي چې دا یوه ورځ هم ډیره ده. جبرائیل چې کله دا پیغام پرېښوی، الله تعالی په جواب کې ورته فرمایي من تاب قبل موتی بساعه تاب الله علیه، چې تر مرګ یوه ګانټه مخکې له ما څخه پر خپلو ګناهو باندې بخښنه وغواړي، زه به تر دا ټولې زندګۍ تر ګناهو ورتېر سم. الله اکبر. محمد رسول الله بیا فرمایي چې الساعة کثیره، یوه ګانټه هم ډیره ده، تر دې یو هم یو څه ورکم که. الله تعالی په جواب کې ورته فرمایي ان ربک یقرئ السلام وهو یقول ان كان الساعة کثیره فلو بلغ روح الحلقوم ولم يمكنه الاعتذار بلسانه لیکن وندم بقلبه غفرت له. الله تعالی ورته فرمایي که چیرې دا یوه ګانټه هم زیاته وي، نو چې کله د ژبې حرکت ختم سي، دی په ژبه باندې حرکت نسی کولی، په ژبه باندې خپله مغفرت له الله تعالی څخه نسی غوښتلی، لیکن چې دومره وخت د زکندن په حالاتو کې صرف دی د ټولې زندګي پر ګناهو باندې پېشماني د الله تعالی په حضور کې پیش کې، هم به الله تعالی مغفرت ورته وکړي. الله اکبر. نو چې کله دا خبر ورته وسوه، در زکندنه پورې دته مهلت ورکول سو، بیا محمد رسول الله خوشحاله سو په دې خبره. ګوره د امت لپاره دومره غم او فکر ورسره دی.